نبی علیہ السلام سره یو کس ناست دی مشکات حدیث ته مشکات ام سلمہ فرمای غڅ لاس باندې خوراک چا مخې ته ناست دی او بے ادبی کا غڅ لاس باندې دا تکبر علامه ده پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای بچي په خیل لاس باندې خوراک کوه زما طاقت نشته چې په خیل لاس باندې خوراک وکړم ګوره خشانتای نبی علیہ السلام ته فرمای فنعم بس صحیح روم داسې به صحابه کرام څه فرمای ځوانو ماشومو ځوان شو بوډا شو په ټول عمر باندې دا لاس بیا خولې له نه دی وړی سوچ کړه په ټول عمر باندې دا لاس د بیا خولې له نه دی وړی بس فالج او ختم ته نبی علیہ السلام ته چې زما طاقت نشته په دغه لاس کې رسول الله فرمایي ټیک ده بس همدغسې به وي بس خولې نه ووته په ټول عمر باندې د مبارک دغه کس بیا دا لاس خولې له نه دی وړی ختم مشکات تاسو وګورئ صاحبان دا د نبی علیہ السلام صحابه ورته فرمایي یا رسول الله تاسو کله کله په خوشحالۍ کې کله کله په غوسه کې انسان کله کله په سفر کې کله کله په حضر کې په کلی کې کله په آرام کې کله په ویښه باندې تاسو چې کومه خبر هم کړئ مونږ یې لیکو ځان سره دا کفار اعتراض کا چې نبی علیہ السلام تاسو هره خبره مه لیکئ مونږ تر تپوس وکړه چې ولې نه لیکو چې عام انسان دی ګوره هغه ته عام انسان ښکاري که نه نعوذ بالله من ذلک چې ځکه یې مه لیکئ چې نبی علیہ السلام هم انسان دی نو غلطېده هم شي په غوسه کې ما ورته ګډې وډې یو که نه یو ما ورته خو ګډې وډې یو نو هغو کفارو دا ایمانو چې نبی علیہ السلام هم انسان دی نعوذ بالله هغه هم نعوذ بالله ورانې پیچاړې ویلی شي تاسو څنګه نبی علیہ السلام چې په هر حالت کې تاسو یې خبره لیکئ یا رسول الله کفار مونږ منع کوي څه وکړو مونږ دپاره څه حکم دی آیا مونږ په هر حال کې ستاسو خبره لیکو دا واورئ صادق او مصدوق پیغمبر هم دی صادق و امین پیغمبر هم دی نبی علیہ السلام ترمیزی حدیث تے ترمیزی شریف حدیث تے پیغمبر علیہ السلام صحابہ ته څه فرمایي اے صحابو که زه په حالت د سفر کې یم که زه په حالت د حضر کې یم زه که په حالت د غصه کې یم زه که په حالت د راحت او خوشحالۍ کې یم دا یاد لرئ په هر یو حالت کې چې زما خولې نه خبره وځي هغه لیکئ ځکه ورته فرمایي انی لا اقول الا حقا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خولې نه نه وځي مګر حق تر وځي نبی علیہ السلام خولې نه د حق نه ما سوا بل شی نه وځي چې زه په هر حالت کې یم تاسو لیکئ دا خبره دا حدیث دی دا اسلام دی دا دین دی دا شریعت دی دا لیکئ انی لا اقول الا حقا محمد رسول الله مبارک نه مگر سی حق دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شان دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى